دلته ناست وم او جهانګیر دلته ناست و او د هلک زما نه شاړه راغلی دی او جهانګیر یې پردي ځای ویشتی دی محمد یاسین خان څه کې راغلی 302 کې کوم ځای کړو کې پوټ سره خوا کې څوک دې ویشتی وو جهانګیر هلک جهانګیر هلک دې ویشتی ولې دې ویشتی وو هسې هسې پیسه او په کوم ځای دې ویشتی وو په تندي بیا وتښتېدې د 302 کې کوم ځای چې 302 کړو په څه وجه کړو دا د وردګه کې دا د یو جهانګیر نومې هلک دی او د دې سره خوا کې دی او هغه دلته د اف سی سټوډنټ دی د موږ سره د تانې خوا سره د هغې دلته کالج دی کې سبق ویلو خو د دې چې ما کله دغه کړو دا د په دې وجه کړې ده چې یاره داسې هغه له کومه جینۍ کړې ده د هغه د تره لور ده هغه د دم خوښه ده او ده به هغه ته اس ام اس هم کولی چې یاره مطلب دا چې ستا د ښځې پکچر ما سره دی او دا دي ما سره واسې د ډېر وخت نه دی لګیا و خو بیا دې وخت هم شو خو بیا چې کله ده دا قوه وکړه نو دې چا لیدلی نه و بیا یو کس چې کله موږ دغه وکړو ماسکوتن و نو ده ما دې نه تپوس وکړو چې یاره ما هغه مدعي واورېدلو چې یاره دغه ټایم کې ستاسو دا د مقتول سره چې کوم دی د ترور زوی کزن عامر نومې ناست و ما تاسو څه کول دغه ټایم کې چې دا کس راغی تاسو یې هیډ کړی دی ویره دغه ټایم کې موږ چې کوم دی دا نس یو بل ته مخامخ او ویلډو مو کوله او دا سړی راغی بیا چې کله دې ما واورېده دې ما دا کړه ما ورته چې اخر دې ما انټروګیټ کړو ما دنه مې تپوس وکړو چې دې دغه ټایم کې څه کولو نو دې ویل چې یاره داسې یو بل سره مخامخ ناست و او دې دواړو لډو کوله او یې زه رالم او بس په دې تندي باندې مې ویشتلو نو ما اخر ولې دې ویشتلو وجه څه ده وی بس دا بس دما خپل لغه بس د سره زمانه کې دې زما ناخوښه نو مې اخر په څه وجه دې ناخوښه څه داسې ریزن دي همدم دغه پک چې هغه جینۍ ده پېژندله که نه د وی چې لکه مطلب دی د سکول ماشوم و هغه نو مطلب دا چې دغه ریزن کېدی شي او بیا دنه ما چې کوم دی الی قتل هم برآمد کړلو چې کوم دا د دغه کړی دی د بیا کور ته وړو د خپل یو ورور ته میسج هم کړی چې یاره ما داسې دغه مرډر وکړو نورو مونږ دې کې ډېر ایفرټس وو پر سپیشل دی کې چې کوم دی مونږ ډي پي او صاحب په نوټس کې چې دا خبر راوستله نو بیا هغې نذیر خان زمونږ ایس پي انویسټیګیشن دی چې هغې ته دا ټاسک سپیشل هغې ته حواله شو او بیا زمونږ ډي اس پي صاحب بدرشیر خان سرکل ډي اس پي چې کوم دی زمونږ هغې په دې کې باقاعده مونږ یو ټیم جوړ کړو په هغې چې کوم دی زه د هغې ټیم دغه وم بل صاحبداد خان او بل زما سره ګنرز وو خپل موبایل افسران مونږ بالکل او موږ سره ډي پي او صاحب په دې کې باقاعده مطلب دا چې آنلاین به ایس پي انویسټیګیشن صاحب او ډي اس پي صاحب او تقریبا ډېر زر موږ داسې ریکور کړل جرایم پیشه خلکو دا دې لپاره مثال دی دا وګورئ مطلب دا دی چې دی یو داسې ماشوم شهید کړلو چې دلته پکې څه میلاو شولو که نه نو پکار دا دی چې هر دی داسې قسم خپل دا بچي چې دي خلکو چې دی باندې چک ساتي چې داسې مسپنې تماچې داسې قسم دغه دی نه ورکوي او بل د هر یو څه تپوس پکاري چې بهیو چې ته کم خوازې چا سره دی دا موبایل چې کوم دی سپیشلی دا د چک کول پکاري چې دا دی نه ورکوي د دې نه دونه مطلب دا چې د یو ماشوم کور دغه شلو که نه او د هغې خاندان ته څومره لکه دغه ورسېدلو دکو رسېدلو الله کم ډېر په خفه وه خو په دې بیا ډېره زیاته خوشحاله شوله چې کم از کم دومره شک هغې ته میلاو شو او دا ادرسي ورته میلاو شو چې دا اوریجنل اکیوز موږ ته چې کوم دی اریسټ کړلو نو د علاقې څومره خلک وو هغې موږ چې کوم دی ډېر زیات زموږ یې دغه وکړلو او خوشحاله دي په دې باندې زموږ علاقه زموږ په دې دغه باندې مطلب دی چې دومره ریسنټلی دا کاروایي موږ وکړله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په 26 تاریخ باندې ماسخوتن کې یو الک وشت کېږي چې دا غنوم دی جهانګیر د تصویر دی الله ولا خیس ورکړو د ترور زیری وسره امیر اغیر اغلی دی وردګه کې د نیر په غاړه باندې دواړه غپ لګي موبایل کې ګوتی وخی
او په هغه باندې فایرنګ کیږي او هغه وشت کیږي او بیا دا ډراما جوړه شو ماسختن چې اسچو سه بزو چې موږ موجودو شریک باندې اطلاع ملو شو کنټرول په ذریعہ کې د موټر کار نړځو شو او کس پکې ولګید او موټر کار کې یو تختی د دارنګ سلیټي رنگي ری پلان کې ډینګې ری مونږ راډو پوری موکیتا امیر الک کې جانگیر الک کې هغه امیر دغه خو کې هسپتال ته وړو او چې موکیتا راډو په موکا باندې مونږ سره خول ملو شو خو پوری طور داغه کې زموږ جناب ډي پی او سی عرفان الله خان او ایس پی انویسټیګیشن نذیر خان هغه وی چې پوری طور موکیتا ځان ورسوي او حالات سچویشن معلوم کړي چې ست تقاضی یا برابر کړي مو موقع ته زوی چې چوسه انچارج انویسټیګیشن موقع ته راډو موقع نصر موږ سره په بدري قدمه کې موږ ته خول ملو شو موږ ته دا پته ولګیره چې د موټر دا چې دا ټوله ډراما را او دا نږدې چې ته چې خبرات را دا چې لکه داس د نږدې نشوي د پولیس کار چې د تفتیش د شک نه شروع کیږي خو اس چوسه او انچارج انویسټیګیشن د ډېر ستاینه وړ دي چې لکه پوری طور په دې کې د اس ام اس دغه په موبایل باندې راغلی وي چې هغه دا لکته چې د په هغه باندې کې ځان مین کو او دا خو خو دی اوس الله تعالی کوي شړل خایس ورکی نن سبا چې لکه دغه بیا دا پوزیشن کې تاسو سره به ګرځي بل سره به نه ګرځي د سره به کینی د سره به نه کینی او بیا به انجام سي ته ولې نه خدای دې غرق کې غرق شي تا ته په سبي لو شو ګرګول نه زیات خسته او د دې ټول لغټه خبردارا چې د دې وړو کې د پلانوم ګل باچا دار ګل باچا کا قاضي او د بل خزینه کې خزا او پات شوی را دا غي خزم دا یو نه هوا او بیا د ګل باچا کا د خپل رول ظاهر شاله ور کړو دا غرالوي کو سیکنډ ایئر کې د سبق وي پاک معصوم او هغه د ظالم کړي لکه هغه د نظر شو هغه کړي د اوښته په بے دردۍ سره ته ټول غټه خبردار کې چې موږ دا وایو چې د خپل بچو نه چې لکه موږ نا خبر یو د خپل بچو باندې موږ واچ نه ساتو لا غم دار دی وي زما پلار زمیداری کوي نورونه دي نو کاکا ته خو زمیداری کوي خود خو بر کور جاړ ک او اوس بتم کې افسوس کوي او دا به مو دشمنیم کور ته راوړه کدی موبایل ته ز په خپل جبه کې دجال ويم دجال نو دا بم چې کم نه ار سړی په خپل غوي ماخ تکړه دي کړو کې دي کلوې دي دا لبو سړی موز نشتا او داس نشتا روزګار نشتا بس صرف ار سړی کې موبایل کې پلستن کې او په کور کې او په بار کې نه کې دجال د سره دي نو خپل بچی د کوټي کنټرول کې ساتي اسی کې دي کې لبه کوي نو د وګړي او د جمعاتونو او د بیٹکونو خبرې روکې شوې هغه کې په خوا تهذیب خلکو زدکاو اوس په موبایل کې هغه خبرې دي چې هغه په خپل راضی نه بچی دي س د وشتو نظر شو او سره موټر سایکل نظر شو په 1 लाख موټر سایکل اخلو په 1200 هلمټ قدرې ولا مونږ کې تکلیف نه کو جدا واخلو نو دا میسج در کوم چې خپل بچو باندې واش خپل بچی باندې کې لکه نه وا چې ته چا سره کې باسي سکه صدقه لګ وسره خپل بچو لګ ټیم ورکه خدای نه مونږ کې ار سړې په خپل بنده دې کني د رزق وعده الله تعالی کړی د چې رزق بزور کوم مونږ رزق کې توبه بس په بنده یو ار سړې خپل خېټه وینو د بل هغه دغه نه وینو نو مهرباني دا وکړئ چې کم از کم مونږ کې لګ دین راغی مونږ کې لګ کوه رااله مونږ کې لګ کې تهذیب د مشر کشر راغی په خدای قسم چې لکه د خشه د خود خطرناک شی تم بل نشته نو مهرباني وکړئ د خپل بچو باندې واچ پر خپل موبایل باندې کې د اس ام اس چاته کوي د درابطي چا سره دي نو بیا به ان شاء الله چې دا څه خبره اتره نه خودی سره یو بل میسج ورکوم چې نن سبا د حالاتو مطابق د سکیورټي حالاتو مطابق کې زه په تھریټس ملاويږي نو دا د بل نه د اسمان نه څوک نه راکوزيږي زه ته یو نه قدر سره یو سړی راځي او تاسو وی چې مال زه راکا خپل کلی په کروڑ کاله کې څوک نه پریږي مهرباني دا وکړه چې راغی اطلاع کړي پوری تور پولیس سټیشن ته ورکه چې بعید دا کړي لکه سړی راغلی دی ما خواله ما سره دلته اوسېږي یا لکه دلته کې زمانه زه غواړي نو میلمه کم از کم په خوا به میلمه پسې سړی ګرځېده خو اوس ګورې هغه میلمانه نشته اوس چې میلمه راشي هغه میلمه به ستا کړې
د مرګ خبر راوړي او هغه به چې ستا د علاقې د ویاړېدو د کوشش کې لکه میلمه نن سبا پخوا به خلکو شپې کولې اوس چې هر یو سړي سره رسایي ده که د پېښور نه څوک راشي او که ډېر اسماعیل خان له کور ته ماسخوتن له واپس هم رسېدی شي تا سره چې یو سړی شپې له پاتې کېږي یا به د جرم نه کته نه یا به تا ته کنده کړي تا به غر کوي یا به ستا چې عوامو ته نقصان نسي نو کم از کم مهرباني دا وکړئ چې څوک کډوال راځي ناشنا کس راځي هغه ویریفیکیشن په خپله هم کوئ او مقابي تاڼۍ سره هم هغه شیر کوئ نو انشاءالله موږ به ماتې نه خورو که موږ چا د تپوس وکړو چېرې رورې تاسو کول به زه خو چې د پلان کې میلمه یم نو سنت طریقه دا لاړ شه هغه سړی وله راوباسه که هغه یې پېژني چې او دا میلمه دی نو میلمه هم خوشحاله شو یاره د دې کلي ډېر نر خلک خو ځینې سړي له نیغ ورسول که چېرې ده دروغ ویلي نه دی هلته بیا نه ځي وي هلته کې خو به یې پلان کې کلي کې د سړي نه تپوس کوي نو مهرباني وکړئ تپوس ته میلمه نه کوئ او زموږ نمبر دی دا سرکاري نمبر دی 0348 500 5734 دا سرکاري نمبر دی زموږ د ډي پی او صاحب هم نمبر شته په دې دغه باندې واتساپ باندې چلیږي د پاس نمبر هم شته د کنټرول نمبر هم شته په هره طریقه چې نو موږ سره رابطه ساتئ انشاءالله موږ به په امن باندې دا زموږ ملک دی دا زموږ قوم دی دا زموږ بچي دي یقین وساته 24 غنټې موږ په دې کې یو که چېرې زه داسې زه دب شم او زه نو د دې عوامو به څه پوزیشن وي پورس تاسو لپاره به 24 غنټې انشاءالله هر وخت سرتلی کېږي او قربانۍ نه انشاءالله هېڅ قسمه دریغ نه کوو زما نوم خوشیر علي دی او زه په رینجر کې ملازم وم ما چې ړومبی واده وکړو د هغې نه یو ماشوم پیدا شو زما چې د هغه نوم جهانګیر و هغه بیا ما بل واده وکړو دا زوی چې وم دا زما مشر ورور د هغه نوم ظاهر شاه و هغه ته په حواله شو نور تربیت ولا ټول هغه کړی و زه یې د څه نه خبر کړی نه وم په ړومبی ورځ باندې هسپتال کې وفات شوه او دا ماشوم هلته هسپتال کې پاتې شو 3 ورځې پس بیا دا زما ورور لاړه مشر او ده راوسته د هسپتال نه بیا ټول تربیت زه خو په ملازمت کې وم ټول تربیت ولا ده کړی دی د ده نه د سبق او د هر څه یعنې هر یو دغه یې د ده پوره کړی دی دې وخت کې د هغه عمر تقریبا چې 24 سال دغسې به 24-23 سال به زما ظاهر شاه نوم دی زه خپل یو سرکاري ملازم یم ډسټرکټ سیول ډیفنس افیسر مردان او دا زما رول دی کشر دا واقع چې شوی دا د زوی و خو دې چې پیدا شو نو په هغه ټیم د مور چې نه وفا شوله په هسپتال کې وه بیا موږ د دې هغه دغه شي هغه مړی م راوړو ماشوم چې په ځای باندې پاتې شو دغه کې په هسپتال کې بیا ورپسې په 3 ورځ زه لاړم هسپتال ته هغه ما راوسته او چې را مې وسته بس بیا خو دې چې د بارو رینجرز کې و دی هم یو سرکاري ملازم و دی بنو ماشوم چې هغه ما بس خپلې ښځې ته حواله کړي چې یاره بس زمونږ زوی دی دا بس وراره دی بس زمونږ زوی شو او دې ټیمه پورې موږ د هغه تربیت وکړو او د ده روټین به دغه چې سکول ته ته کالج کې یو سبق وی پی کې هغه نه چې به راغی مونځ بیا وکړو ماسپښین بیا به دې مدرسې ته دا مخامخ مدرسه ده په دې کې چې به ترجمه کول او د ماسخوتن مانځه پورې به دې کې ناست وو ماښام لمونځ و مازدیګر او ماسخوتن چې دا به په دې مدرسه کې کوله نور د دغه نه موږ نو خبر د دې واقعې نه بس په دغه ټیم زما بل زوی د قاسم جان هغه کور ته راغی ما ته دغسې جهانګیر چا ویشت او هسپتال ته یې وړه موږ هم بس مانځه ته تیارې کړو مانځه ته راوتو هغه بیا کلیم خلک مو ټول او بس هغه موقع ته ځان موږ بس خو کلیوالو چې نه هغه بیا الله نغه چې نو زخمی چې نه هغه په دغه کې اچولې په ګاډي کې و چارسدي هسپتال ته چارسدي هسپتال ته لاړو هلته هم چې ورسېدو نو هغې ویل چې دی سیریس دی پېښور ته ورسوئ نو بیا موږ هم دغه شهنشاه راسره و د ده په موټر کې ورپسې لاړو امبولانس کې هغه او چې هلته ورسېدو بس هغه بیا تقریبا ایکسپایر شوی و ټیم پکې بیا ډېر نه و نو هغه بیا موږ واپس رالو دغه دپاره چارسدي هسپتال ته هغه ویل سچور صاحب چې نو دیم راغلي علي اکبر خان دی نور سلیم خان دا ټول ورسره نه بیا دې دغه مو کو تپوسونه موږ ته په ټیم کې څه پته نه وه داسې نو بیا چې دوی د اف آی آر او دا خبرې مبرې وشولې نو موږ بیا په هغه ټیم خو موږ اف آی آر کې بیا دغه ونه کړو ځکه چې موږ ته پته نه وه موږ بیا څنګه بوی ګناه پکې څوک رونیسو نو هغه بیا موږ هغې نه وروسته بیا چې ښه معلومات وکړل نو موږ ته خپل دښمن چې راته معلوم شو لکه موږ ته خو خپل دغه نو معلوم موږ وایي چې کیس چا کړی دی دښمن راته نو معلوم
نو موږ اف آی آر وکړو د نامعلوم خلاف هغه بیا زمونږ تانه والا چې علي اکبر خان دی او د دې ټول سټاف چې هغه خپل پوره کوشش وکړ او په 24 غنټې کې دنده دی چې هغه ملزم چې هغه گرفتار کړ او خو صحیح ملزم و دا چې بې ګناه کسي دا کړی گرفتار کړی او خو خپل هغه پوره کارکړدګي چې هغه خولې نو بس من ته بیا دا معلوم شي دا یاسین نومي الګ ته د مراد زوی دی د دې کلی دی په کلی کې بروسي تقریبا موږ 9 کیلومتر بره او هغه چې هغه دا کړی دا جرم چې نو بس هغه کړی چې هغه بس دا او داسې ټلیفون نمبر کې شو دي ته دمکې مور کړی دي او د ته مور کړی زما بل وراره دی الیاس هغه ته مور کړی چې داسې سر ډیر کنځلې هم کړی دي غیر اخلاقی حرکات هم کړی دي او یا بالکل دا مور د بس په ټیم او پاشه کله چې دی پیدائش په ټیم د مور سره ایکسپایر شو مړه وجیا زمانو امیر دی او دا کوم الک چې پاشه دا د نوم جهانگیر د زمانه ترور زوی دی دا ټایمینګ مدرسه کې سبق ویلو بار وتلو مدرسې مه ته کې ناستو او ځان مشتدیار لپاره موږ لډو گیم لګو د مانځ انتظار هم کولو دې کې یو کس تورو کپړو کې راغی شازما شاړخ نه او په جهانگیر اډزو کو وتښتېدو او جهانگیر نه ته پریوتو دا ټیم کې بیا ما نور خلکو ته आवाज وکړو هغه روچت کو نه بیا هسپتال ته یوړو ما نوم مشتاق دی او د وردګي اوسیدونکی ما کوم چې وفات دا ستاسو دا مې مرګره دي دا وړوکوالي مرګره مې هغه بل کوم چې هغه بل خو زما د سکول دړه مرګره بس هغه بیا کالج ته چې شروع شو نه بل کالج ته لاړو موږ بل ته لاړو دا څنګه الکو دا چې کومه وشته ما سره خو ډېر ښه تعلق دغه جی جان را سره نور بس دلته کې ما سره په دغه کې کلینیک کې شاګرد او دې باغ پسې ماښام راتلو بیا بوتلو چې دا ډېر خلک او دا چاته تیزه خبره هم چاته نه کړې بس خپل کار سره کار مدرسه مونځ او بس کور سبق پیوي بس دا سبق نه چې وروته بس بیا بدغلته ناستو مونځ انتظار به کول چې مونځ به کو ډایرکټ په کور ته رالو کوم قاتل چې دی بارودان ډېر راتلل ارو پسې براتلو جی تاسو سره ملاوي نه زه دکان کې مارو رې موږ سره شاګردو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه استاد شکریا ادا کوم بل د کلی خلکو موږ چې موږ سره دیم ایفورټس کړی دي دا وکوه چې کلو شو دلته د شهنشاه دی یو ډیر سماجی ورکر دی هغه ماته ټلیفون کو چې داسې یو قسم انسیډنټ شو زه شما دا سلیم خان شو سیبداد خان شو دا مرزا سیک موږ لاړو ډایرکټ هسپتال ته مو ځان ورسولو هسپتال ته لاړو د لیکس حالات داسې نزه حالات کو نو موږ داسې مناسب نه ګڼو موږ د سپیشلی چې موږ دې ریکور شي نو د امبولانس کې واچول شو پېښور ته روان شولو بیا دې موږ سره رابطه شهنشاه وکړه چې هغه لږ ایکسپایر شو شهید شولو ډي پی او صاحب په دې باندې نوټس واغستلو او هغې ایس پی انویسټیګیشن صاحب ته بعد دې باره کې انډیکیشن ورکړو چې تاسو باقاعده دې کې سپیشل ټیم جوړ کړئ او حمزه صاحب باقاعده موږ دپاره دې حمزه صاحب ډي ایس پي صاحب ته وویل او په دې کې ټیم جوړ کړلو او زه شوم خپله او دا سیبداد خان شو او ما سره چې څومره دا ګنرز دي او دا مورل سټاف دی او سلیم جان خان دی زموږ ډېر غټ ایفورټس ولې چې دی خو اننون فرسن خلاف دی داویداري کړې وه چې کیوس پکې معلوم نه و شپه مو وه خو بس هغه کې چې کوم دی موږ ډېر خپل ایفورټس وکړو موږ پکې یو سسپیکټ سړی راوچت کړلو او هغه چې کله موږ انټاروګیشن وکړو نو هغه ټول راز موږ ته وویل او کیس موږ ډیګ آوټ کړلو او د هغه نه موږ ریکوري هم وکړله باقاعده چې کوم علیقه تلې هم برآمد کوتې او دلته چې کوم دی هغه کنفیشن هم کړی دی بیا به عدالت کسټډي مو راغستې ده بس صاحب پیش کو عدالت ته انشاءالله او داسې امید ده چې انشاءالله هلته هم کنفیشن کي او د علاقې خلکو نو دا خو مطلب دا کسټډي نو انټاروګیشن شروع دی او انشاءالله چې داسې خبرې نو انشاءالله تاسو په مخ کې به بیا او سره داس خو چې کوم دی موږ سره دا اونلی ون دی او بیا به چې کوم دی چې څنګه دغه تاسو په نوټس کې براولي او دا دی بیسیکلی وجه دا ده چې یاره دا داسې خبره دی کی چې یاره اس ام اس د کړیو چې یاره مطلب دا چې تاسو به دا کوم بیا دا ډېر هوښیار کس خو دا و چې دی هغه اس ام اس یې ټول ډیلیټ کړی وي موبایل بالکل بلینک پروت و دې باندې انټاروګیشن زموږ سلیم خان ډېر زیات دغه سړی دی خو په دې موږ د شک کې واچو چې د سمدستي موبایل هغه ډاټا د ډیلیټ کړله نو موږ ته پته ول چې دې سړي کې دغه شته دی که نه خو داسې دغه شته چې یاره د ماشوم لی زنانه بله ماشومه کتلو داسې سرنجش پې دته و چې یاره مطلب دا دی چې یاره لکه داسې بوی راځي دې خبر نه چې یاره نو په هغه وجه باندې دې ته دې ناخوښه وته
کندالک چې کوم ما په علاقه کې تاسو کړو ډیر شریف سړی ډیر معصوم ډیر ښکلی لکه ما کوم کم از کم دلته مخبرین دي نور علاقې ته میدین ټول هر سړی دا و چې ډیر او هر انګ اشکبار هم ډیر زیات خلک خپل خو دا خبره وشوله ډیر خوشاله په دې خبره دي چې کم سړی چا دا قاتل او هغه ما خیال 24 غنټه خو لا ډیر لوی خبره ده ما خیال چې 2 غنټه بعد موږ نیولې دي 24 غنټه خو ډیر لوی خبره 2 غنټه بعد موږ نیولې دي او ډي پی او سے باقاعده دی و بار موږ سره رابطه و په ټلیفون باندې چې تاسو وایي لکه دا سړی زر ریکور کوي چې هر څوک چې دا سړی ډیګ اوټ کوي نو سره ډیرو عوام خو موږ سره تعاون کوي خو سپیشلی دا موږ دا و چې تاسو سره هر سړی داسې راځي دا سيزونه د پولیس کار نه دی واده چې تاسو وایي چې پولیس په کم دی دا دغه به حل کوي چې د دوه موبایل نشته موږ سره دومره فیسیلیټي نشته کم از کم تاسو ګوره آبادی ډیره زیاته ده تاسو سره چې خو شاګاون کې څوک هم راځي باقاعده مونږ ته اطلاع کوي چې به دا سړی نه وي دی هغه به رجسټریشن کوو چې دا مطلب دا رجسټرډ کو بل هر یو داسې دغه سړی تاسو وینئ داسې مشتبه چې به په دې لار یو پیر وړي بیا وړي به د څه کار دی ټیک شو کنه نو په هغه باندې ډېر کړي نگراني ساتي چې به دا سړی دی مونږ ته باقاعده تاڼې ته اطلاع کوي ډي پی او صاحب تاسو ته بار فیسبوک په پیج کو لاوکړي په هغه نمبر تاسو دغه کوي خیر دی کو تاسو زموږ سره مطلب دا تاسو لکه تاسو ګورئ مونږ بیا شپه ورځ تاسو لپاره منډې وو نو د هغې نه اخر چې مونږ ان شاء الله داسې انسیډنټ کېږي د هغې نه مخکې د هغې روکتام وشي که نه نو چې وشي بیا به روکتام کېږي خو بیا خو هغه څیز شوي که نه نو مونږ چې تاسو ګوره نن سبا تاسو ته یې نه چېره دا دغه مغه داسې دا ګن بند خلک راځي که نه په علاقه کې ګرځي د ګندو خلکو سره دا ګوره دی یو لینک دی د دې مونږ ته انډیکیشن راکوي نشاندهي کوي چې بھائی دا کسان دي په دې کې ګرځي راګرځي نو دې خلاف په موږ کاروایي کوو که نه زما جی عبدالماجد نوم دی د وردګ اوسېدونکی م د علاقې نایب ناظم یم جی زه خو لومبې د ستاسو د پولیس ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو دومره راغلې لنډ تنګ وخت کې موږ له همدا ټیم بل جی زه د دې د جهانګیر د مشرانو په حواله کې د دوی باره کې د دې کلي باره کې به ته زه خبر وکړم د دوی نه داسې هېڅ قسم غلطۍ نه شوې دا مشران چې کوم دي د اکټیو زندګي دلته تېره کړې داسې سلوپاران داسې څه قسمه څه خبرې ترې نشته خو دا څه چې شوي دا ډېر ظلم شوی ډېر زیاتې شوې په دې موږ ډېر زیات خفه یو د علاقه پې ډېره خفه ده څه چې شي ډېر ظلم شوي باقي جي موږ د تاڼۍ شکریه ادا کوو د علي اکبر خان شکریه ادا کوو چې ډېر زر په 3 غنټو کې زمونږ دا مجرم کې چې کوم دی علاقې دا مجرم دی د ګرفتار کو د هغې موږ ډېر شکریه ادا کوو جي